درنایو کې او شیګۍ کې کوم بېدردانه او دردمندې او ظالمانه کرویانې وشوې چې په هغه کې د اوم ولس کورونه هم وسوځېدو، اوم ولس هم ترګیټ کېږي. نو د هغه خلاف سبا مو یو پر امن مارچ ده، نو مو بیا دا یایو چې تاسو ټول په اتفاق او په اتحاد باندې ملګرو چې ماسپښین لمونځ خیر سره وشي، نو تاسو پېښور پریس کلب ته ځان رسوایو. نو څه 3 بجې 3:30 بجې مو دا مارچ به کوو. واپس په افتري دپاره مو واپس بیا خپل پریس کلب مخې ته واپس راځو، خو مو دا مارچ په پر امن وي او چې مو دا دنیا ته هم ثابته کړو چې مو سني قوم چې کوم دغه یو امن پسند قوم ده. نو انشاءالله دا به یو پر امن مارچ مو کوو، خو ټولو ملګرو ته دا درخواست ده چې تاسو سبا هم تکلیف وکړئ، تاسو پېښور پریس کلب مخې ته ځانونه راورسوئ چې مو دا مارچ هم کامیاب شي او سره درنه هم کامیابه شي. ملګرو سره بله خبره زه هغو ملګرو ته وکړم چې هغه موجوده په کورمې کې دي، که هغه په کورمې کې هر ځای کې پرته دي، نو چې کومه په بګن کې مو درنه ناسته ده، د بګن درنه او یا د پېښور درنه مو دا د یو درنو یک یو مقصد ده، او مقصد دا ده چې موږ خپل حق غواړو او خپل حقوقو دپاره، او مو سره چې کوم ظلم شوی د هغې دپاره د حکومت نه او د ریاست نه د انصاف غواړو. نو څوک چې هلته وایو هغه په بګن درنې کې